د بخل نه کار وانخلو. ښه چې کله تا ځان نه څاروی اخیستی دی نو تا ته مکمل اختیار حاصل دی، ته پکې اړو 3 حصې جوړی نه ګنجایش شته، لا تقسیم دې کړی نه دی او ته دې پخپله خورې، میلمانه راغلي په هغې ته خورې، یو فقیر رالو هغه ته ورکړل جایز دی، تا ته مکمل اختیار دی. خو چېرته تا سره په دې څاروي کې څوک شریک وو نو بیا به دا چلونه نه کوې چې در څو پورې دا غوښه تقسیم کړي دي نه که نه دا هغې پورې ته ځان دپاره یا بل ته ورکړه، دا نشه کولی. هلته د ټولو رضامندتیا ضروري ده. مثلا 4 کسان شریک دي نو 4 حصې به اول جوړ کړي، خپله حصه به دې جدا کړي او خپله حصه کې چې بیا ته څه قسمه اختیار دی تا ته تصرف کولی شي. د هغې نه مخکې چې تقسیم نه دی شوی نو خپله خوراک یا بل ته ورکول دا شی کول جایز نه دی. بل اهم مسله دا ده چې کله موږ تاسو تقسیم کوو د شرکت په صورت کې 2-3 کسان شریکان شوي دي نو اټکل تقسیم به نه کوو. مثلا دی خوا یو ډیری جوړ کړو د خپل عقل مطابق، یو دلته جوړ کړو یو دلته جوړ کړو، بس دا یو ستا یو د ده یو د ده، دا شی جایز نه دی. چې کله شرکت وي نو بیا به ته د غوښې تقسیم په وزن سره کوې، په تله باندې به وزن کوې، کیلو 2 کیلو 3 کیلو چې څونه چاپړې دې جوړ کړې هغه اعتبار سره به ته تقسیم کوې. علما فرمایي په اټکل تقسیم دې وکړو او خامخا یو طرف ته به غوښه زیاته وي یو طرف ته به کمه وي نو دا د سود خطره ده. پکې انسان په سود کې مبتلا کېږي، جنس یو دی قدر یو دی، نو دلته بیا انسان په سود کې مبتلا شي. او سود خو اعلان جنگ دی د الله سره، که عبادت او اعلان جنگ ته خبره وته نو په دې صورت کې بهتر دا دی چې تقسیم بکې په وزن سره. یو انسان دی چې هغه سره د وزن انتظام نه کېږي، تله نشته او شرکت هم دی او ځان د سود نه بچ کول هم ضروري دي، نو یو طریقه راته ښیم د جواز. ا طریقه دا ده چې کله تا د خپل عقل مطابق تقسیم وکړو، 3 کسان شریکان دي 3 حصې دې جوړ کړي نو بیا به په یو حصه کې د دې غوا یو خ پکې دی، په بله کې به بل خ پکې دی، په بله کې به بل خ پکې دی، خلاف جنس څیزونه به پکې کېږدي نو غوښه به د خپې په بدل کې راشي، د دې طرف غوښه به د دې خپې په بدل کې راشي، نو جنس په بدل شي که نه. چې جنس بدل شو نو بیا کمې زیاتې جایز دی. لکه مثال په طور باندې زه تا ته ووایم چې 15 منه غنم ماله راکړه، زه به تاله 15 منه غنم ما سره د تیر کال پراته دی به زه تاله درکړم، نو 5 من غنم دا یو بل په مقابل کې دی، دا جایز دی. او که دا ووایم ته د خپلې ځمکې 15 منه غنم ماله راکړه او زه به تاله 4 منه درکړم یا به 6 منه درکړم نو دا سود دی. دکه شان په ما راته ویل 15 منه غنم ماله راکړه او زه به تاله 6 منه روجې درکړم، ګوره جنس بدل شو نو اوس کمې زیاتې جایز دی. نو چې کله ته د یو غوښې په حصه کې یو خ پکې کېږدې، د بلې غوښې په حصه کې بل خ پکې دی، نو دا غوښه به د هغې خپې په بدل کې شي او اکه غوښه به د دې خپې په بدل کې شي، نو جنس په بدل شي نو ته به د سود نه بچ شي او ستا شرکت کم شي. پوه شوې په دې صورت باندې؟ نو په دې باندې سړی عمل وکړي چې انسان د سود نه بچ شي. د دې څاروي څرمنه چې دا ته په خپله استعمال کې راوستلی شي، صحیح شو؟ فقیر ته صدقه کولی شي، مالدار ته صدقه کولی شي.